حضرت سلیمان علیه السلام او د حضرت داود علیه السلام په زمانه کې داسې واقعه رااله چې حضرت داود علیه السلام له فیصله رااله د دوو کسانو. یو کس ته ویل کېږي صاحب الحرث د فصل والا او بل کس ته ویل کېږي صاحب الغنم د چیلو والا. دا صاحب الحرث رااله داود علیه السلام ته شکایت وکړو وی دغه کس چیلی دی او زما فصل ته ورغلی زما فصل یې خوړلی دی. حضرت داود علیه السلام فیصله دا وکړله چې ستا د فصل څونه قیمت جوړیږي هغه قیمت ولګوه د په هغه قیمت د نه چیلی والا. مثلا ستا د فصل چې څونه پیسې جوړیږي 20,000 10,000 50,000 د هغې چې څونه چیلی کېږي دونه چیلی یې واخیستلې او هغه کس له یې ورکړلې. دا فیصله چې کله وشوه حضرت سلیمان علیه السلام ته دوی دا فیصله وړاندې کړله چې حضرت داود علیه السلام موږ دا فیصله کړې ده. یا دا چې بعض مفسرینو لیکلی دي چې حضرت داود علیه السلام دا فیصله وکړله او دوی ته وی چې زما د بچي حضرت سلیمان علیه السلام سره په دې باب کې مشوره وکړي. نو دوی بیا سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام په اجازه تللی دي. حضرت داود علیه السلام د فیصلې نه پس چې سلیمان علیه السلام وکتل دا فیصله یې داسې کړې ده. نو راله داود علیه السلام ته عرض وکړي بابا جانه که دا فیصله داسې شي چې مونږه دا فصل راوالو او دا د چیلې والا ورکو چې د دې فصل حفاظت کوه دیګ بالې کوه دوباره دلته فصل وکړه نو چې دا دونه پورې دا فصل غټ شي چې څونه وو نو دا به بیا د کس ته حواله کړي او تر هغه وخته پورې به ستا چیلې دغه فصل والا سره وي دی به یې سره وي دی به د هغې نه پیس کړي دی به د هغې نه فایده حاصلوي. داود علیه السلام دا فیصله خوښه شوه. نو چې دا فیصله خوښه شوه نو سلیمان علیه السلام په فیصله باندې عمل وشو.